څلوېښت کاله ساخته یم پلاستیک سلو فایبر ګلاس ما سودونه ایچ ډي کالي ولا که فقیر واغوندي دا وینې د یو آرټسټ ډالي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، زه یم حبیب الله مشال. ملګرو، نن د آرټس او د فن په حواله باندې خبرې کوو. نو زموږ نننۍ چې کومه ویډیو ده شاید تاسو دې نه مخکې هم کتلي، خو نن چې ما د ویډیو وکتله نو ماته یقینا چې ډېر زیات افسوس وشو. دا ټیسټ د پاکستان سرمایه ده، د پښتنو سرمایه ده. نو اول داسې کوو چې دا خبرې اورو، د هغه نه وروسته بیا د هغوی په ژوند او د هغوی په فن باندې خبرې کوو. منیر احمد زه د کوټې اوسېدونکی یم. دا زما والد صاحب چې وفات شوی دی نه، د آرټس زه 40 کاله ساخته یم. بس هغه دی چې لګیا یو په یو خواري په یو محنت باندې. زه آیل پینټینګ کوم اور واټر کلر کوم، سکلپچر آرټسټ یعنی مجسمه سازي. دا چې نه په خټو باندې جوړ کی بیا مولډینګ یې وباسي په مختلف شیانو کې، یعنی لکه پلاستیک سلو فایبر ګلاس. ما دونه ګیره آرټس دونه ایچ ډي کار کوم. زه ډېرې زیاته باریکي ته تلنګ والا کار کوم. آرټ چې دی د هر ایجاد مور ده، ورڅه په پوره دنیا کې په دې سټډي کیږي. فرسټ آرټس ای شی دی، یو ښه آرټسټ په 100 کاله کې یو دانه دانه پیدا کیږي. ولې ضایع کوي؟ بلې زه نه، بل به یې ګوره مش ولاړ، ګوره زموږ عمرونه ختم شوی اوس پکې. نن زما دا حال دی، دا رنګه کالي ولا که فقیر واغوندي دا وینې د یو آرټسټ ډالي دا رنګه سری کالي. زه دونه غټ آرټسټ د یو ټایم ډوډۍ نه لرم، کار کوم، یو شوق دی. بس دا قدرت د خوا څخه کوشنیان خو ډوډۍ غواړي. نو زه مجبوره سم، بیا زه ولاړ سم د ویلډینګ په دکان کې کښېنم، ویلډینګ کوم. دا د مات سموارانو کونې ویلډه وه، دا دیګړیان ویلډه وه. بس څوک 30 روپۍ درکړي، څوک 50 روپۍ درکړي، څوک 100 روپۍ درکړي. بس دغه پکرمش ټول کړي، بیا آخري کې کور ته روان. نن زما سترګې ضایع کېږي. یو آرټسټ چې مړی د ویلډینګ په کار یې اخته چې سترګې ولاړې، بس دی کنډم سو، ختم سو. زه نن دونه چې زه ویلډینګ په دکان کې ناست یم. د حکومت څخه زما دا مطالبه ده چې لږ ښه د آرټسټانو خواته هم غور وکړي، خو خدای دپاره هغه مسکینانو ته یو لاره ورښکاره کړي. زموږ ډېر خراب حالت دی دا ټایم. کوچني دي زموږ ذهني پریشانیانې دي یاره. نیمه یې خو په نشو اخته سوې. نو د دې بیا تمام ذمهواري ګورنمنټ بلوچستان ته ځي چې په دې باندې نوټس واخلي. ها، ویډیو تاسو وکتله نو خلک وایي چې یاره پاکستان کې د ټیلنټ کمی نشته. دې خبره کې شک نشته. بالکل تاسو د منیر احمد خان د چا تعلق چې د بلوچستان د کویټې ښار سره دی، د هغوی فنکاري ولیدله. منیر احمد خان د وینا مطابق هغوی وایي چې یاره په 100 کاله چې تېر شي، یعنې یوه صدۍ چې تېره شي، نو یو آرټسټ پیدا کېږي. او هغه ژوند څنګه تېروي تاسو په خپله باندې وکتل چې د هغوی د ویلډینګ کار کوي. دا ټیسټ دپاره چې کوم نه دی په کار. که چېرته دا ټیسټ په مغربي دنیا کې وي نو تاسو یقین وکئ چې د ده به په اربونو نه ګل کوي، په کربونو باندې کمایي وي، یا د ده تعلق د پنجاب د کومې علاقې سره وي. خو بدقسمتي دا ده چې دا پښتون دی او د پښتنې علاقې سره تعلق دی او د یو پسمانده صوبې سره تعلق دی. نو دغه وجه را چې منیر احمد خان په شان یو بهترین آرټسټ، یو مجسمه ساز نن زمونږ د ژوند په داسې سټیج ولاړ دی چې هغه د بلا مشکلاتو سره مخ دی. اوس زما او ستا څه ذمهواري جوړېږي؟ زما او ستا خو دا ذمهواري جوړېږي چې کوم زمونږ دغه آرټسټ دی، ټیک د هغه د ګورمنټ نه ګیلې هم کوي او ګیلې حق هم کېږي. په کار ده چې ګورمنټ دغه سات واخلي، دغه ملګرتیا وکړي او مخکې راولي. زما او ستا ذمهواري څه جوړېږي؟ زما او ستا ذمهواري دا جوړېږي چې د دغه لپاره سپیشلي کوم پلیټفارم چې زموږ څه شته دی د سوشل میډیا، نو په سوشل میډیا باندې د منیر احمد خان دپاره اواز اوچتول پکار دي، د هغه هیلپ کول پکار دي. نو زه امید لرم چې تاسو دا کومه ویډیو وکتله او دا کوم د منیر احمد خان د ژوند او د فن په اړه باندې په دې کې کوم معلومات دي نو ضرور به شیر کوئ مخکې.
او مخکې هم چې کله موږ تاسو نه ریکویسټ کلی دی چې یاره دا ویډیو مخکې شیر کړئ نو تاسو شیر کړی ده په کلا او تندي او بغیر د څه لالچه انشاءالله دا وار هم امید ساتو چې دا ویډیو به مخکې د ملګرو سره شیر کوئ تر بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم